أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. سورة آل عمران څلورمه سپارہ آیت نمبر 166. مسلمانانو ته د احد په ورځ باندې چې کم درد رسېدلی و، د هغې تذکیره وشوه. مخکې هم الله ورته معافي هم کړې ده او ورسره الله جل جلاله د دې خبرې نشاندهی هم کړې وه چې انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. چونکی مسلمانانو ته الله پاک تسلی ورکوي، نو د هغوی د غم کمولو دپاره الله فباذن الله وی چې د مسلمانو غم کم شي. چې کم تکلیف کم دک په احد کې ورسېدو، دې کې خو شک نشته چې دا د مسلمانانو د خپل کمزورۍ په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی شوي د مورچې پرېښودو په وجه، یا به بعض ما کسبو د مسلمانانو کې کم چې گناهونه کمزوریان بشری تقاضې مطابق وي، د هغو په وجه انسان ته شکستونه، تکلیفونه، دکونه ملاویږي. خو دلته پروردگار عالم مسلمانانو له تسلی ورکوي. بر آیت کې وی اولما اصابتکم مصیبه قد اصبتم مثلیها. تاسو مغوی ته په بدر کې نقصان رسولیو، نن د هغوی پانسا بره شوه. ورسره فباذن الله ویلو سره نورم د دوی غم کم کو. وما اصابکم، او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې مخامخ شوې دواړه لښکرې، فباذن الله، نو دا په حکم د الله وی. تقدیر کې لیکلیو، بس په تقدیر رضا پکار ده، جړېدل نه دي پکار. ولیعلم المؤمنین، او د دې د پاره چې ښکاره کی مومنان. حکم خدا الله او خو په دې کې نورم ډېر حکمتونه دي. یو حکمت ته اشاره وکړه ولیعلم المؤمنین، چې مومنانو ته خپل ځان پته ولګي، څومره اوبو کې یې څومره وچه کې یې. ولیعلم الذین نافقوا، او د دې د پاره چې ښکاره کی هغه کسان چې منافقت کړی دی. دا بل حکمت دی. مومنانو ته د ځان پته ولګي او په خپله ډله کې د منافقانو پته ولګي چې څوک څوک په زړه کې کوټه وي. وقیل لهم، وویلی شو دوی ته، تعالو راشه، قاتلو فی سبیل الله، جنگو کې پلار د الله کې. کم 300 کسان چې د عبدالله بن ابی بن سلول په مشرع کې د جنگ میدان نه لاړل او د مسلمانانو حوصلې پست کړې، بلکې پست کولې غوښتل. هغوی پسې بعض صحابه لاړل په خلا کولو د پاره منت وتاو کې چې مزه
رسول الله یوازې مپرې ده، د خپل ورونه عزیزان یوازې مپرې ده. نو هغوی ورته وی چې مړه دا خو جنگ نه ده، که جنگ وی منگ به ایثار شوي وی، دا خو خودکشي ده. اخ طرف ته هغوی وګوره د اسلحې نه لیستی او منګه یوازې تش لاس یو. شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله لیکلی دي چې هغوی وی چې دا جنگ نه ده، دا خونریزی ده، تاسو ظلم کوي، خلق وجنه، خونخواره. نو الله فرمای وقیل لهم او ویل شو دوی تا تعالوا راشه قاتلوا فی سبیل الله، جنگو کې پلار د الله کې، او ادفعوا یا دفاعو کې. ټیک ته جهاد تاسو نه پاتشه نه شي کوله، کم از کم د خپل کورونو کلو یار دوست نه خو دفاع وکې، که سبا دا خلق غالب شو تاسو هم نه پریدي. قالو دوی ویل لو نعلم قتالا، که پویدل منگا پا جنگ کولو باندې، لتبعناکم، خامخا منگ بتابیداری کڑے وستاسو. دا جنگ دینا، دا خو خودکشی دا. اللہ فرمائی هم للکفر یومئذ اقربو، دوی هم دوی للکفر کفرتا، یومئذ پا دا غورز باندے، اقربو دیر نزدی شویو، منهم د دوینا په نسبت للایمان ایمان تا، د ایمان په نسبت دوی په دغه ورځ کفر ته ډیر نږدې و، ځکه چې جهاد فی سبیل الله پسې استهزاء کوله او د هغې خلاف خبرې کولې. څوک چې د شاعرو د اسلام، ارکانو د اسلام، احکامو د قرآن پسې ګډې وډې وایي نو هغه سړی کفر ته نږدې وي. یقولون بافواههم، وای دوی په خلو خپلو سره، ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشتا په زړونو د دوی کې. دوی په خولې وایي چې موږ مؤمنان یو، ولې موږ څه کلمه نه ده ویلې، ولې موږ مسلمان نه یو، ولې موږ الله نه منو. الله فرمایي زړونو کې بل څه دي، ښکاره دعوی د اسلام ده، زړونو کې کفر ده. والله اعلم بما یکتمون، الله خپوه ده په هغه څه چې دوی پټوي. دوی چې کم څه پټوي هغه ده منافقت، هغه ده کفر، هغه ده د اسلام نه لرېوالی، د پیغمبر سره بغض و حسد. الله فرمایي ما ته دننه زړونو کې چې د دوی څه دي هغه معلوم دي. پیغمبر تا او مومنانو ته خو صرف ظاهری علاماتو په وجه به بعضې څه شی ورته ښکاره شي. الله فرمایي ما ته هر څه معلوم دي. الذین، دا هغه کسان دي، قالو لاخوانهم چې وایي په باره د رونو خپلو کې، وقعدو داسې حال کې چې دوی ناست دي، په خپله خو ناستی جنگ نه کوي، خو چې کم ورونه نسبی رونه تر زمن تر بوران کم شهیدان شول، د هغوی په باره کې وایي لو اطاعونا، که دوی زمنګ خبره منلې وی، ما قتلو نه به وی وجلی شوي. مړه دا خو موږ ورته وی چې کینې دا خودکشي ده، د هغوی مقابله موږ نشو کولی. قل تورته ووایا فدرؤوا عن انفسکم الموتا، کستاسو دا خبره ټیک وي چې یاره که دا سړی جنگ ته نه وی تلی نه به وی مړ. نو الله فرمایي چیلنج ده، تاسو کورونو کې کینې او مرګ د تاسو لرا نشي، موږ به ګورو چې تاسو څنګه ژوند تیروئ، بلکې مرګ خو کور کې م راځي. قل تورته ووایا فدرؤوا، نو دفک عن انفسکم، د ځانونو خپلونا، الموت مرگ، ان کنتم صادقین، که تاسو رشتینی ہے، که تاسو په دې خبره کې رشتینی ہے چې یاره څوک زمونږ مشوره ومني هغه نه مري، نو ځان لږ بچ کې د مرګ نه. مطلب دا دی چې نه یې شی بچ کولی. بس لفظي ترجمه ګورئ دوباره. وما اصابکم،
وما اصابکم او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې کله مخامخ شوې دوی ډلې یا دوی لښکرې د احد په ورځ فبإذن الله نو دا کار او دا جنگ کې شکست تاسو ته ملاو شو فبإذن الله نو دا په حکم د الله او بل دی کی حکمتونه یو حکمت دا وليعلم المؤمنین او دې د پاره چې ښکار کی مؤمنان خلق ته وليعلم الذين او دې د پاره چې ښکار کی هغه کسان نافقو چې منافقت کړي وقیل لهم او ویلې شو دوی ته تعالوا راشه قاتلوا فی سبیل الله جنگو کې پلار د الله کې او ادفعوا یا کم از کم دفاعو کې قالو دوی ویل لو نعلم قتالا کپوی دلے منگا پا جنگ کولو لتبعناکم خامخاتا بدریبم کڑے واستاسو هم للکفر یومائزن دوی کفر تا پا دغورد اقرب منهم للایمان دیر نزدی شیو پا نسبت دوی ایمان تا یقولون بی افواههم وای دوی په خلوخ پلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشتا په زړونو د دوی کې والله اعلم والله خپوا ده بما په هغه څه یکتمون چې دوی پټوي الذین دا هغه کسان دی قالو لاخوانهم چې وای په بار درونو خپلو کې وقعدو او خپل ناس دی لو اطاعونا کدوی زمن خبره منلې وې ما قتلوا نبوي وجلی شوی قلت ورته وایا فدرؤ دفع کئی عن انفسکم د ځانونو خپلونا الموت مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتینی پرونی سبق تا ګوره افمن اتبع رضوان الله آیا هغه څوک آیا پس هغه څوک چې تابع شو د رضامند د الله کمن پشان د هغه چا دی باء بسخط من الله چې اختشوی وي په غضب د الله ومأواه جهنم او زائد اوسیدو د هغه جهنم ده وبئس المصير او بد زید ورتلو ده دا جهنم قلت ورتو نا هم درجاتن دوی مختلفو درجو والا دی عند الله پنزد الله باندی والله بصیر الله لیدن کے بما په هغو عملونو یعملون چې دوی کوي لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو اذ بعث فیهم کله چراولی گلو په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دوی د جنس نام یتلو علیهم چلولی په دوی باندې آیاته آیاتنا دهغه ویزکیهم او پاکوی دوی لرا ویعلمهم الکتاب او خایی دوی تا قرآن والحکمت او پوید دین وَإِن كَانُوا اگر کدویو من قبلو مخکد دینا لفی ظلال پا گمراہ مبین انخکارکی اولما اصابتکم آیا هر کلا چه ورسد تاسو تا مصیبت پا احد کی نو قد اصبتم مثلیها نو یقینا رسوله و تاسو دو چندا دهاغی قلتم تاسو ویل انا هازا چې د کم ځای راغی دا غم قلت ورته وایا هو من عند انفسکم دا د طرف د نفسونو ستاسو نه دی ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی وما اصابکم او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه لښکرې یا دوه ډلې
فبإذن الله نو دا په حکم د الله وی وليعلم المؤمنین او د دې د پاره چې ښکار کی مؤمنان وليعلم الذین او دې د پاره چې ښکار کی هغه کسان نافقو چې منافقت کړي وقیل لهم ویل شو دې منافقانو ته تعالوا راشئ قاتلوا جنگ وکئ فی سبیل الله پلار د الله کې او ادفعوا یا کم از کم دفاع وکئ قالو دوی ویل لو نعلم قتالا کپویدل منگا پا جنگ کولو لتبعناکم خامخا منگ با تابیداری کڑی ویستاسو هم للکفر یومئذن دوی کفر تا پا دے ورز باندے اقربو دیر نزدی شویو منهم للایمان پا نسبت دوی ایمان تا یقولون بی افواههم وائی دوی پا خلوخ پلو سرا ما هغت لیس فی قلوبهم چی نشتا پزړونو د دوی کې والله عالم والله خپوا ده بما یکتمون په هغه چې دوی پټوي الذین دا هغه کسان دي قالو چې وایي له اخوانهم په بار درونو خپلو کې وقعدو او پخپل ناستی د جنگ نا وی لو اطاعونا کدوی زمن خبره منلې وې ما قتلو نبوي وجلی شوی قلت ورتوایا فدرؤوا عن انفسکم نو دفع کید جانونو خپلونا الموت مرگن کنتم صادقین کیتا سرشتنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا سمره سوک چراغلی دی قدمونه نه کېتلو کې واچوا یا الله قرآن و سنت زړه ته کوس کا یا الله قرآن و سنت کی چې کم ملاوت شوی دی دین مسلمانان آزاد کا یا الله موږ ته سوچه قرآن و سنت نصیب کا یا الله موږ ته هغه لار نصیب کا چې کوم لار تا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خودلې و را لېږلې و اللهم ربنا آتنا فی